چې موږ چې دې په خپلو پالیسو باندې نظرثاني پکار ده چې آیا موږ نظرثاني وکړو چې موږ کې څه داسې مسله ده څه داسې پالیسۍ دي چې هغه غلطې دي چې په سوات کې چې دی زموږ پولیس پکې شهدا شهیدان شو په پېښور کې شهیدان شو په بلو کې شهیدان شو په کرک کې شهیدان شو آیا دا سلسله به کله پورې چلیږي دا شهدا صرف د پولیس نه که د فوج چې دی هغه شهیدان کېږي هم زموږ نه دي که د پولیس شهیدان کېږي هم زموږ نه دي که عوام شهیدان کېږي هغه هم زموږ نه دي موږ ټول څوک یو د کوم وخت نه چې دی موږ لګیو قربانۍ ورکوو دې ملک دپاره دې صوبې دپاره قابل قدر پولیس افسران سابقه دلته موږ سره ناست دي ډي پي او صاحب زموږ د شهداو فیملیز زموږ ټولې پولیټیکل پارټۍ نمایندګي زموږ پارلیمنټیرینز ډېر عزتمند مشران هم ټولو کشرانو ټولو ته په جمع السلام علیکم او ملګرو نن چې دی څنګه تاسو ته پته لګي چې یو شهدا د پولیس چې دا کال په کال مانځي هغه بل کال چې دی هم په دې دغه کې چې دی موږ دې طریقې سره راغونډ شوي وو او دې شهدا ته هم چې دی خراج تقسیم پیش کړو او د شهداو فیملی ته هم سلام پیش کړو خو زه به یو خبره وکړم مختصره چې آیا هغه کال چې دی څونه شهداو د پولیس اوس تاسو د هغې نه پس دا یو کال پکې تېر شو د یو کال نه پس چې دی زموږ پولیس کې نور څونه شهیدان شو څنګه چې بله ستاسو وکتل چې په سوات کې چې دی زموږ پولیس پکې شهیدان شو په پېښور کې شهیدان شو په بلو کې شهیدان شو په کرک کې شهیدان شو آیا دا سلسله به کله پورې چلیږي دا شهدا صرف د پولیس نه که د فوج چې دی هغه شهیدان کېږي هم زموږ نه دي که د پولیس شهیدان کېږي هم زموږ نه دي که عوام شهیدان کېږي هغه هم زموږ نه دي موږ ټول څوک یو د کوم وخت نه چې دی موږ لګیو قربانۍ ورکوو دې ملک دپاره دې صوبې دپاره نو زه به درته ووایم چې عارف خان یو خبره وکړه چې موږ چې دی په خپلو پالیسو باندې نظرثاني پکار ده چې آیا موږ نظرثاني وکړو چې موږ کې څه داسې مسله ده څه داسې پالیسۍ دي چې هغه غلطې دي چې موږ ته د شدګردو ختمېدو کوشش کوو او ختمېږي نه دې کې موږ چې دی زه به درته ووایم چې د موږ د معاشره کې چې دی په سکول دی که کالج دی که یونیورسټي ده په دې ډول موږ پکار دي چې موږ خپل چې دی دا مخې ته کېږو یا علماء کرام صاحبان چې دی په دې کې خپل کردار ادا کړي یا موږ پولیټیکل خلک چې دی ادا کړو په دې کې چې کومه ده پورې به دا قربانۍ موږ پیش کوو په کومه ده پورې به دا دغه شهیدان موږ ورکوو نو په دې باندې چې دی د نظرثانۍ ضرورت دی او نور زه چې دی ټایم نه راکوم مشران نه چې هغوی به خبرې کوي شهداو ته چې دی زه سلام پیش کوم صرف په یو ریکویسټ کوم چې کوم دا شهدا فیملیز دي دا فیملیز چې دي کله چې دا شهید شي د هغې نه پس چې دی در په در باندې چې دی دوی کله چا اجرو ته ځي کله یو افسر ځای ته ځي کله بل افسر ځای ته ځي ما اوله ورځ زه آی ټي صاحب نه هم چې دی دې خبرې نه تللو ما چې کوم شهید شي د هغه 100% کوټه ده هغه شهید دی هغه له پکار دی چې هغه د هغه خپله نوکري ورکړي د هغه زوی دی د هغه وایف ته د هغه دغه دی چې هغه هم ورکړي نو په هغې کې هم چې دی ما خبره هم کړې ده مونږ تمام مشران صاحبان هم ناست یو نو په دغې کې چې دی در په در چې نه ګرځي پولیس افسرانو ته هم دا ریکویسټ کوو چې دوی پکې خپل کردار ادا کړي چې کوم دا شهدا دي د شهدا دا کومې فیملی دي چې دا یو دی کې بل دی کې نه ګرځي ما ته د شهید پته لګي د ما ورور شهید شوی دی ما ته د شهید د ډاکټر پته لګي د هغه د بچو راته پته لګي چې د ما په کور کې شهید دی نو همدغه شهیدان چې دا شهیدانو بچي ما ته مخامخ ناست او فیملی دلته ناست دي نو دوی سره به موږ تاسو هم تعاون کوو پولیس ډپارټمنټ ته هم دا ریکویسټ کوو چې تاسو مو سره تعاون وکړئ او پولیټیکل دغه به هم انشاءالله تعاون کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ